नन लेक्चर کې موږ په ایکسس اور لیمیټینګ ریجنټ باندې بحث کوم. एग्जांपल په تور باندې موږ واخیستو فارمیشن اف واټر. اوس چې کله واټر ملاویږي هایدروجن ګیس برنینګ کیږي ان د پریزنس اف اکسیجن او واټر جوړیږي. د دې بیلنس ریاکشن زموږ سره داسې دي چې 2 مول اف هایدروجن دا د 1 مول واټر سره د 1 مول اکسیجن سره ملاویږي او د دې په ریزلټ کې زموږ سره 2 مول واټر جوړیږي. اوس دا زموږ سره یو بیلنس کیمیکل ایکویشن دی. د دې بیلنس کیمیکل ایکویشن مطابق که په مول کې ردی موږ اماونټس کنسیډر کو نو 2 مول اف واټر دا ملاویږي د 1 مول اکسیجن سره او جوړې 2 مول واټر. اوس دا زموږ سره د دې بیلنس کیمیکل ایکویشن دی، یعنی د 2 مول هایدروجن د لپاره 1 مول اکسیجن پکار دی. اوس کا اماونټس د دې ریشو مطابق وي نو دې ته موږ وایو سټایکومټریک اماونټس. لکه مثال په تور باندې د 2 مول واټر د لپاره 1 مول اکسیجن پکار دی، یا په نور الفاظ کې موږ دا سیم ویلی شو چې 1 مول اکسیجن د ځان سره 2 مول هایدروجن یوز کوي. نو کومه واخلو د 1 مول اکسیجن په ځای باندې 2 مول اکسیجن، نو 2 مول اکسیجن پر ځان سره 4 مول هایدروجن یوز کوي. دا شي کومه دا 3 مول واخلو نو 3 مول اکسیجن به ځان سره 6 مول هایدروجن یوز کوي. اوس دا ټول ریشوز یا دا اماونټس د سټایکومټریک اماونټس وي. د سټایکومټریک اماونټس په کیس کې لیمیټینګ او ایکسس ریجنټ کنسپټ نه، بلکې دوانه چې کوم ریاکټنټس وي نو هغه مکمل تور باندې یوز کیږي. نو په دې کې زموږ سره د سټایکومټریک اماونټس په کیس کې د لیمیټینګ او د ایکسس ریجنټ کنسپټ نه. حال بتا چې چرته موږ نان سټایکومټریک اماونټس واخلو نو په هغه کیس کې بیا زموږ سره د ایکسس او د لیمیټینګ ریجنټ کنسپټ راځي مخې ته. که مثال په تور باندې زموږ سره دغه سیم کیمیکل ایکویشن زه دوباره لیکم او په دې کې زه اماونټس نان سټایکومټریک کنسیډر کوم. سپوز ما واخیستلو چې 5 مول هایدروجن دی اور 3 مول اکسیجن دی. اوس دا اماونټ زموږ سره سټایکومټریک اماونټس نه دي. لکه ردی نه مخکې تاسو وکتله چې کله 3 مول اکسیجن وي د ځان سره به 6 مول هایدروجن دی لپاره کار دی، لیکن په دې ځای کې زموږ سره 3 مول اکسیجن دی او د سره هایدروجن د 6 په ځای 5 دی. نو مطلب دا سټایکومټریک اماونټ نشو بلکې دا زموږ سره نان سټایکومټریک اماونټس شو. د نان سټایکومټریک اماونټس په کیس کې زموږ سره یو ریجنټ تمګه ایکسس ریجنټ وایو او بل ریجنټ تمګه لیمیټینګ ریجنټ وایو. نو دا دوانو کنسپټ بس مخه ترازی چې ایکسس ریجنټ څه ته وي او نه لیمیټینګ ریجنټ څه ته وي. پهلنې کنسپټ خو تاسو دا کلیر شو چې ایکسس ریجنټ او د لیمیټینګ ریجنټ کنسپټ د نان سټایکومټریک اماونټ سره دی. د سټایکومټریک اماونټس په کیس کې د لیمیټینګ او د ایکسس ریجنټ کنسپټ نه، بلکې ټوټل چې کوم ریاکټنټ یا مکمل تور باندې یوز کیږي، نه پکې ایکسس ریجنټ او نه پکې لیمیټینګ ریجنټ. د لیمیټینګ ریجنټ مبارک اولنې پوینټ څه شو چې لیمیټینګ ریجنټ کنزیومډ ارلیئر ډیورینګ ا کیمیکل ریاکشن. د کیمیکل ریاکشن په دوران کې بعد پہلا ختميږي، ارلیئر به ختميږي. لکه د اباو ریاکشن کې اوس موږ لیمیټینګ ریجنټ ګورو نو د 3 مول اکسیجن د لپاره 6 مول هایدروجن پکار دي، لیکن دلته د 3 مول اکسیجن د لپاره 5 مول موجود دي. مطلب دا د ریکوایرډ اماونټ نه لیس موجود دي. دیو جنا دا ریجنټ شو هایدروجن دا زموږ سره لیمیټینګ ریجنټ شو. د ریاکشن په دوران کې به دا پہلا ختميږي. اوس دویم پوینټ چې کله لیمیټینګ ریجنټ ختم شو نو ظاهري خبره ده ریاکشن بس سٹاپ کیږي. نو پروډکټ چې کوم دی نو هغه به د لیمیټینګ ریجنټ مطابق جوړیږي. دیو جنا کله چې موږ تھیوریټیکل ییلډ اف دی پروډکټ کیلکولیټ کوو، چې کومه تھیوریټیکلی بای کیلکولیشن کیلکولیټ کوو نو دا کیلکولیشن به موږ د لیمیټینګ ریجنټ مطابق کوو، د ایکسس ریجنټ مطابق نه کوو بلکې د لیمیټینګ ریجنټ مطابق به موږ اماونټ اف پروډکټ کیلکولیټ کوو، یا تھیوریټیکل ییلډ به موږ د لیمیټینګ ریجنټ مطابق کیلکولیټ کوو. بل زموږ سره لیمیټینګ ریجنټ چې دی دا د ریاکشن په دوران کې مکمل تور باندې یوز کیږي او ردینا سه اماونټ باقی د ریاکشن په دوران کې نه پاتې کیږي. بل طرف ته چې کوم ایکسس ریجنټ دی نو ایکسس ریجنټ ډز ناٹ یوز کمپلیټلی ډیورینګ د ریاکشن. د ریاکشن په دوران کې دا مکمل تور باندې نه یوز کیږي. بل the theoretical yield cannot be calculated from the given amount of excess reagent. د excess reagent نه مونږه theoretical yield د پروډکټ نشو معلومولی ځکه چې excess reagent مکمل تور باندې نه یوز کیږي. دین علاوه لیمیټینګ ریجنټ چې دی دا به theoretical yield چې کله مونږه د پروډکټ معلومو
نو هغه ځکه موږ ته څنګه پته لګي چې کوم لیمیټینګ ریجنټ دی نو دا به تھیوریټیکل ایډ لیس ورکوي اور ایکسس ریجنټ چې دی دا به تھیوریټیکل ایډ زیات ورکوي دی وجنه موږ تھیوریټیکل ایډ د ایکسس ریجنټ نه معلومو بلکې د لیمیټینګ ریجنټ نه معلومو لکه څنګه چې د واټر په ایگزامپل کې تاسو ته کلیر ده چې سټایکومټریک ریشو د اکسیجن د لپاره 1 مول لپاره 2 مول هایدروجن پکار دي دا 2 لپاره 4 د 3 مول لپاره 6 مول پکار دي او دلته نان سټایکومټریک ریشو کې زموږ سره 3 مول اکسیجن دی او دا غیر لپاره 5 مول هایدروجن موجود دي مطلب هایدروجن ریکوایرډ 6 دی د 3 مول لپاره او دلته دی 5 نو هایدروجن زموږ سره لیمیټینګ ریجنټ دی او اکسیجن زموږ سره ایکسس ریجنټ دی اوس که نان سټایکومټریک اماونټس موږ په مولز کې راکړل شي نو د دینه د لیمیټینګ اور د ایکسس ریجنټ کنسپټ معلومول یا لیمیټینګ اور ایکسس ریجنټ معلومول آسان دي اور سمپلی بای انالیسس موږ معلومول شو چې کوم یو ریجنټ لیمیټینګ دی او کوم ریجنټ ایکسس دی کوم ریجنټ چې لیست مول اف دی پروډکټ ورکوي نو هغه زموږ سره لیمیټینګ ریجنټ وي او چې کوم مور مولز اف دی پروډکټ ورکوي هغه زموږ سره ایکسس ریجنټ وي کله 5 اور 3 د لپاره موږ کیلکولیټ کوو اوس که د مول په کیس کې موږ دې ته ګورو نو زموږ سره اکسیجن اور هایدروجن واټر جوړي بس بیلنس کیمیکل ایکویشن مطابق 2 مول هایدروجن د 1 مول اکسیجن سره ملاويږي 2 مولز واټر جوړي نو دا 2 مولز هایدروجن ان 1 مول اکسیجن دا د سټایکومټریک ریشو دا یا سټایکومټریک اماونټس دي اوس مخکینی एग्जांपल کې کوم چې موږ سره نان سټایکومټریک اماونټس وو هایدروجن زموږ سره موږ غوښتي 5 مول اور اکسیجن زموږ سره 3 مول اوس په دې ځکه د تعریف مطابق چې کومه زموږ سره لیست مول اف دی پروډکټ ورکړي نو هغه به زموږ سره لیمیټینګ ریجنټ وي د دې وجه نه دا به اوس موږ کمپیر کوو د واټر سره نو د واټر سره مخکې چې څنګه موږ کیلکولیشن کړی دي هغه به ځان ته لږ رعایت کړئ اوس دلته زموږ سره د بیلنس کیمیکل ایکویشن مطابق پهلا به موږ هایدروجن ګیس کنسیډر کوو چې هایدروجن څومره مول ورکولی شي د پروډکټ نو د بیلنس کیمیکل ایکویشن مطابق 2 مول هایدروجن پروډیوسز 2 مول واټر یعنی 2 مول هایدروجن will produces 2 mole of water اوس کومه 5 مول واخلو نو 5 مول وسمره پیدا کوي نو 5 مول of hydrogen will produce x mole of water by cross multiplication 2x and 5 multiplied by 2 10 so x is equal to 10 divided by 2 5 mole نو by calculation simply هم کې د شخو by calculation موږ کتله چې هایدروجن 5 مول زموږ سره 5 مول واټر پیدا کوي او قبل طرف ته موږ اکسیجن واخلو دا اکسیجن 3 مول دی اور بیلنس کیمیکل ایکویشن مطابق 1 مول اکسیجن پروڈیوسز 2 مول واٹر 1 مول اکسیجن پروڈیوسز 2 مول آف واٹر دلته زموږ سره 3 مول آف اکسیجن دی it will produce x by cross multiplication x 1 is x and 3 2 is 6 mole نو څنګه هایدروجن 5 moles of water پیدا کوي اور اکسیجن 6 mole of water پیدا کوي نو لیست مول چې دی دا پروډکټ هغه هایدروجن ورکوي د دې باندې جنا هایدروجن زموږ سره شو لیمیټینګ ریجنټ شو اور اکسیجن زیات مول پیدا کوي بای تھیوریټیکلی د دې وجه نه اکسیجن زموږ سره شو ایکسس ریجنټ ایکسپریمنټلی خو زموږ سره چې کوم پروډکټ پیدا کیږي अब د هایدروجن مطابق پیدا کیږي یعنی ایکسپریمنټل ییلډ زموږ سره دی 5 مول دیو جنم غوي چې لیمیټینګ ریجنټ چې دا ریاکشن کنټرول کوي چې لیمیټینګ ریجنټ ختم شو ریاکشن بس سٹاپ کیږي نو فردر مولز اف پروډکټ باندې مزید پروډکټ باندې پیدا کیږي نو دلته چې دا کوم پروډکټ موږ پیدا کوو نو دا زموږ سره تھیوریټیکلی دی دیو جنا تھیوریټیکل ییلډ چې کله موږ کیلکولیټ کوو نو دا موږ جنرالي دوه کیلکولیټ کولای شو لیکن چې کله موږ پرسنټیج ییلډ معلومو نو دا غیر لپاره به تھیوریټیکل ییلډ موږ د لیمیټینګ ریجنټ نه معلومو دا شو کوم له مولز کې راکړل شوی نو په دې طریقه باندې موږ لیمیټینګ او ایکسس ریجنټ معلومو زو بل ریاکشن اخله ما د آیرن اینڈ سلفر اور دا ملاوي کی جوړي آیرن سلفایډ اوس کله مول په حواله سره د موږ سټایکومټریک ریشو ګورو نو دا ټول 1 مول اف آیرن will react with 1 mole of sulfur to produce 1 mole of iron sulfide نو د مول په حواله سره د ایکسس اور د لیمیټینګ ریجنټ کوم کنسپټ نو موږ د واټر د एग्जांपल نه کلیر کو اوس که چرته موږ لا اماونټس راکړل شوی د مول په ځای باندې په ماسس کې لکه مثال په تور باندې موږ لا راکړل شوی دي چې 40 ګرام اف آیرن دا ملاویږي د 25 ګرام اف سلفر سره
نو په دې دواړو کې لیمیټینګ ریجنټ څوک دی او ایکسیز ریجنټ څوک دی. اوس په دې کیس کې چې ایکسیز او لیمیټینګ ریجنټ موږ معلومو د هغې لپاره به سرټن سټیپس موږ فالو کوو. پهلنی سټیپ خو دا دی چې دا کومه مول ماسز اف آیرن یا ماسز اف سلفر موږ راکړي دي دا پهله موږ مولز ته کنورټ کوو. نو پهلنی سټیپ د دې کنورژن دی مولز ته. کنورژن اف ماسز انټو مول. دا زموږ سره پهلنی سټیپ دی. دا زموږ سره د هغه جنرال فارموله ده ویټ تاسو مخکې ویلې ماس ډیوایډډ بای مولر ماس. د آیرن ماس یې موږ راکړی دی بره 40 او مولر ماس د آیرن دی 56. د دې نه به زموږ سره مولز راوځي د آیرن ساري ویټ نه مولز. نو ماسز موږ په دې ځای کې کنورټ کړل مول ته. د آیرن مول زموږ سره 0.6 مول رااله او د سلفر مول زموږ سره 0.7 مول رااله. اوس د دې دواړو مولز نه به موږ مولز اف د پروډکټ معلوم کړو. په دې دواړو کې کومه مول اف د پروډکټ زیات ورکوي هغه به ایکسیز ریجنټ وي او چې کومه لیس ورکوي لیس اماونٹ اف تھیوریټیکل یلډ ورکوي نو هغه به زموږ سره لیمیټینګ ریجنټ وي. اوس که د آیرن په حوالې سره موږ ګورو نو الریډي موږ سره بیلنس کیمیکل ایکویشن مطابق موږ ته معلومه ده چې 1 مول اف آیرن دا پیدا کوي 1 مول اف آیرن سلفایډ. ظاهر خبره ده 0.6 مول اف آیرن دا پیدا کی 0.6 مول اف آیرن سلفایډ ځکه چې ریشو 1:1 ریشو ده. اور سیملرلی که موږ سلفر ګورو نو سلفر هم دغه ریشو ده 1 مول اف سلفر دا زموږ سره 1 مول اف آیرن سلفایډ پیدا کوي بیلنس کیمیکل ایکویشن مطابق. نو 0.7 مول اف سلفر will produce 0.7 مول اف آیرن سلفایډ. نو لیست مول اف د پروډکټ چې پیدا کوي نو هغه زموږ سره آیرن پیدا کوي 0.6. دې وجه نه آیرن به موږ سره په دې ځای کې لیمیټینګ ریجنټ دی او سلفر زموږ سره ایکسیز ریجنټ دی. د لیمیټینګ ریجنټ د معلومولو دا درې ویز موږ ته په دې ځای کې دا سټیپونه موږ ته ښودلي دي بک والا. نمبر 1 د اماونټ اف د ریاکټنټ اف ګیون ان ماسز are first converted into moles. څنګه چې اوس موږ مخکې اگزامپل کې د آیرن او د سلفر په اگزامپل کې وکړه که چېرته موږ له ماسز راکړی شوي نو پهله به موږ هغه کنورټ کوو مولز ته. د هغې نه بعد بیا به موږ بیلنس کیمیکل ایکویشن یوز کړو څنګه چې موږ نیکسټ سټیپ کې وکړه. Using balanced chemical equation, the moles of the required products are calculated from the available moles of each reactant. د هر یو reactant د moles نه به موږ د amount of product یا د product moles معلوم کړو. Third number, the reactant which gives the least number of moles of the required products will be the limiting reagent. چې کومه لیست مول ورکوي نو به زموږ سره لیمیټینګ ریجنټ لکه څنګه تاسو وکتله آیرن چې دی نو هغه 0.6 مول پروډکټ پیدا کوله او سلفر 0.7 نو آیرن لیمیټینګ ریجنټ. اور پهلنی اگزامپل کې کوم چې موږ د واټر کیس اخیسته او په هغه کې تاسو وکتله چې ډایرکټ بای کمپیریزن اف مولز نو موږ ډایرکټ معلوم وکړه چې الټرنیټیولی کمپیریزن اف د مولز اف د ریاکټنټ with the help of balanced chemical equation also helps in identifying the limiting reagent. دا زموږ سره د لیمیټینګ اور د ایکسیز ریجنټ کنسپټ. نیکسٹ لیکچر به ان شاء الله موږ په دې کې د دې په نومریکلز باندې خلک د دې سره کوم کنسرن نومریکلز دي او نیکسٹ بیا کوم ټاپک دی تھیوریټیکل یلډ دا ډسکس کوو.